طالبانو په اسلام کې یو شی ده چې سند ورته وایي. نو دا سند په اسلام کې داسې یو ښه شی ده چې که سند نه وایي، علما وایي که سند نه وایي لولا الاسناد من الدین، اسناد له دین نه ده. که سند نه وایي لقال ویلي به ول من هغه چا شاءت یې خوښه سي، ما هغه به یې ویلي چې خوښه یې وه. دا د چا چې څه خوښه وه هغه به یې ویلې. ته به یې ویلې نبي علیه السلام داسې ویلي، عمر صاحب داسې ویلي، الله داسې ویلي. چې کومه خبرې خوند ورکړی نو هغه به یې کوله. خو دلته په اسلام کې څوک شته سند ترې غواړي چې ته وایې دا خبره رسول الله کړې، ما ته سند ذکر کړه. نو الاسناد من الدین، اسناد له دین نه ده. لولا الاسناد، که اسناد نه وایي لقال ویلي به من شاء، چې د چا کوم شی خوښه سي نو هغه به یې ویلي، ما هغه شی به ویلي شاء چې د چا کوم شی خوښه سي هغه به یې ویلي. خو دا سند غوښتنه تر کېږي اسلام کې نه ده. تاسې د فکر ته پام وي طالبانو، د انسانان په ټولنه کې ډېر فرق لري. بعضې انسانان علم نه لري، ستړي نه تېروي، نو دی یو دکان ځان ته جوړ کړي چې دا دکان یې وچلیږي، بس دعوه وکړي وایي ما سره د نبي علیه السلام ویښتان دي، او د نبي صلی الله علیه وسلم دا ویښتان چې راواخیستل سټي ځان سره کېښودل، خلک وایي چې هله د نبي علیه السلام ویښتان یې راوړي. هره ورځ خلک ورته روان وي، خو دا په داسې ځای کې چې هلته څوک د اسناد پوښتنه نه کوي. بس طالبانو چې دا سړی مثلا افغانستان یو داسې ولایت چې هغه ولایت کې اسناد پسې خلک نه ګرځېږي، نو چې نه ګرځېږي هلته یو بل ولایت یو بزرګ طبیعته سړی لاړ شي چې اوږدې تسبیح او خسمه اوږده ګیري، نو غټ غټ ملنګ ملنګ ځان کوي چې لږ ورځې وځي نو هلته د ویښته دعوه وکړي چې زه داسې راتښتېدلی یم له خپل وطن نه چې هلته د نبي علیه السلام ویښته ته خلکو احترام نه درلوده، او زړاوې مو ورسره وکړي چې داسې ډېر خلک یو د نبي علیه السلام ویښته منئ. بس طالبان یوه میاشت وتلي نه وي که نه، د دې وطن خلک ورته راځي، ښځې او نران دې سړي ته روان وي چې هر یو سړی راځي 100 روپۍ واچو، بیا ځي 100 روپۍ واچو، نو دې سړي دکان جوړ شو که جوړ نه شو، ښه ډېر دکان خسم قوي دکان شو که نه. دا څپه همداسې ځي بس اوازه مشهوره شوله چې موی مبارک. نو طالبانو دا په داسې وطن کې کار ورکوي چې هلته سند څوک پوښتنه نه کوي، اما داسې وطن کې چې هلته خلک د سند پوښتنه کوي بیا دا کار نه ورکوي، دا دکان شلیږي بیا. نو الاسناد من الدین، پوښتنه ترې نه کوي چې دا ویښته دې له کومه که، ته وایې چې دا د رسول الله ویښته د دستي ملا ورته راځي له کومه دي که دا ویښته، ته وایې د نبي علیه السلام ما ته چا نه دي اخیستی هغه راوښیه، هغه ته چې ورغی هغه ته وایي تا له کومه، نو سند قطع کېږي. طالبانو هغه دغسې چې چېرته د وزې د نبي علیه السلام ته نعوذ بالله ورغه کوي، دروغ یې ویلي، خپلې ګیرې ویښتان یې راویستلي نبي علیه السلام ته منسوب کړي، دا حرام و ناروان ده. هسې له ځانه یې ویلي او هغو خلکو د سند پوښتنه نه تېر نه کوي. طالبانو لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. ما مخکې هم درته ویلي وو طالبانو دلته دې نږدې یو ولایت ته د کابل، او په دې ولایت کې ملا د دې دعوه کړې وي د نبي علیه السلام غاښ چې احد کې شهید شوی ما سره، خبر خو پوهېږئ وي دا غاښ له ما سره ده، زه چې ورغلی ما ته یې راونه ښوده، او نور د عوام به چې ورتلل هغوی ته یې ورښوده. تاسو ته به طالبانو بخاري کې دویم طرف کې راسي بیا ابن الحجر وایي رحمه الله د نبي علیه السلام غاښ ټول نه ده وتلی طالبان، لږ یوه څنډه یې ماته سوې، ده سره ټول مکمل غاښ ده. دروغ سو که نه سو؟ دروغ سو که نه؟ د نبي علیه السلام غاښ په احد کې ټول شهید سوی که معمولي یو هغې ماته سوې، معمولي لږ هغې ماته سوې. ابن حجر وایي صحیح قول دا ده د ټول غاښ دعوه کړه، بیا دا احد کې دا وغورځېده، بیا ته تا را پیدا کړه، بیا تا ته چا راورسه، چا درته راورسه. الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء. طالبانو ډېر به فکر وي، الله به مو داسې تربیت، تاسې کله جمعې شپه وي بیا بعضې بزرګان درته وایي نن د نبي علیه السلام شپه ده، د نبي علیه السلام یا د پګړۍ یا د نبي علیه السلام د څپلیو یا داسې اوږده ویښتان وي داسې خوده غوندې کېښودلي وي د نبي علیه السلام ویښتان دي، درود مو ویر نه سي. نو دغه اعلان چې ته کوې چې الله د نبي علیه السلام باندې درود وایي دا صحیح د ثواب ده، خو دغه ویښتان چې دومره غټ ویښتان داسې ایښي سر تر سره پورې او نبي علیه السلام ته دا ویښتان منسوبوي دا کبیره ګناه ده. ځکه نبي علیه السلام څه وایي من کذب علی متعمدا، چا قصدن که په ما دروغ ویلې دا د سړی ځان ته په جهنم کې ځای تیار کړي. دغه چې ته رسول الله ویښتان نه دي رسول الله ته منسوبوي، دا چې د رسول الله پګړۍ نه د رسول الله ته منسوبوي، دا چې د رسول الله څپلۍ نه دي ته رسول الله ته منسوبوي، خو نبي علیه السلام وایي چې ما باندې چا دروغ ویلې دا ځان ته جهنم کې ځای تیار کړي، نو خو دا په رسول الله دروغ دي، دا د رسول الله څپلۍ نه د رسول الله ویښتان دي نه د رسول الله بل شی. د رسول الله السلام ویښتانو صفت په تاسو ته شمایل ترمذي کې راسي جعد قطط ليس بجعد قطط، نبي علیه السلام داسې ویښتان دغه راځي. بیا طالبانو نبي علیه السلام ویښتان تر دې اوږو پورې ول، دا چې راټولې کړي له دې نه چې داسې راواخلي تر دې پورې دومره کېږي، دا طالبانو دومره ویښتان وي چې داسې پراته وي. تاسې به لیدلي په دې فیسبوکونو، دا طالبانو د رسول الله په حق کې ناروا ده. نن موږ په دغه مسله باندې بحث کوو. الاسناد من الدین لولا الاسناد. افغانستان کې طالبانو بعضې ځایونو کې داسې شیان شته چې رسول علیه السلام ته منسوب دي، کله یو ځای کې چپن ده، کله په یو ځای کې کمیس ده، کله په یو ځای کې ویښتان دي. نو دا طالبانو سند باید د دې لپاره ذکر سي له کومه دي کړی، داسې نه وي خدای نه کرده چې هسې چا د دوکاندارۍ لپاره جوړ کړي. الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء.